بكف سر بلند 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 سر بكف سر بلند 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 سر بكف سر بلند 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 دا جواب ناراضي سر بكف سر بلند 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 سر بكف سر بلند 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 امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوة امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوة امير ختم نبوة حضرت مولانا مفتي سردار علي حقانی سے حضرت مولانا مفتي سردار علي حقانی سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انت بدامك الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लफ्जों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो लफ्जों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम मेरी जुबा के वास्ते ताले खरीद लो मेरी जुबा के वास्ते ताले खरीद लो और जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं वो लाख सिजदे करे ये गुनाह पाप नहीं दिलों में बुग़्ज़े अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास दिलों में बुग़्ज़े अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं और मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है और जब भी कोई दुनिया में शर्म व हया पर दीवान लिखता है वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है और चमन चमन कली कली वो तेरा अली वो मेरा अली और ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है पर क्या करे ताजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है दानचे द जानन गाड़ में गुल खैस्तकीगी दानचे द जानन गाड़ में गुल खैस्तकीगी गुलुन में जानन ता पकतुल खैस्तकीगी गुलुन में जानन ता पकतुल खैस्तकीगी और बिलालु हबशी वो सय्यदुना खलक बूली बिलालु हबशी वो सय्यदुना खलक बूली हर तूर
په دغه خاورو نو غړېدلو ښایسته کېږي. او دا نه چې مدینه ګني اول نه مدینه وه، دا نه چې مدینه ګني اول نه مدینه وه، یثرب نه مدینه شوه ستا په تللو ښایسته کېږي. یثرب نه مدینه شوه ستا په تللو ښایسته کېږي. او زما درود سلام پسان منظور که پیغمبره صلی الله علیه وسلم، زما درود سلام پسان منظور که پیغمبره. عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کېږي، عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کېږي. او دا چې ربه بني آدم قیمتي کېږي، دا چې ربه بني آدم قیمتي کېږي، ستا په فضل او کرم قیمتي کېږي، ستا په فضل او کرم قیمتي کېږي. او هغه یاد کا چې حرم په قیمتي دی، هغه یاد کا چې حرم په قیمتي دی، هغه پرېږده چې په حرم قیمتي کېږي، هغه پرېږده چې په حرم قیمتي کېږي. وخته ښه ډېر تهمتونه راته راکړه، وخته ښه ډېر تهمتونه راته راکړه. سپین کاغذ په تور قلم قیمتي کېږي، سپین کاغذ په تور قلم قیمتي کېږي. په نیت د عبادت درود شریف ټول وایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ عظام، بزرگان دین، معززین علاقہ، بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت نوجوان عالم دین مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمت واسعہ اور امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دا قافلے سرخیل عالم دین حضرت العلامہ مولانا سید عباد اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم. ہر دل عزیز شخصیت ذی قدر ذی وقار جناب مفتی عبید اللہ صاحب، جناب مولانا خیر الرحمان صاحب، ذی قدر ذی وقار جناب مولانا آزاد بخش صاحب، جناب مولانا ایوب حقانی صاحب، مولانا اسد اللہ صاحب، جناب مولانا محب اللہ صاحب، میزبان مکرم نوجوان عالم دین جناب مولانا علی احمد صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام اور غیور عزت مند مسلمانوں ختم القرآن تفسیر قرآن ختم حواله سره چند گزارشات تاسو مخه ته کې خودل غواړم، غینه مخ کې تاسو توجه غواړم. خو چې دا گاډي ماډي تیر شي پیله گاډو ته وګوري بیا ماته ګوري. یو چې کله پروګرام کوي نو کم از کم لږه مشوره کوي چې سټیج کم طرف ته کې خودل پکار دي او د عوامو مخ کم طرف ته پکار دي. کدا سټیج هغه طرف ته نو تاسو به دا گاډي نشمارل، اوس پورې سو گاډي وشمارل سو لار. خو که گاډي خوان راځي زاغه زینه تاسو ټول ګورم نو یوم گاډي ته ګوري بلم ګوري، پته نشته چې دې پکې څه ګوري، دې پکې څه ګوري، هغه پکې نه ګوري. هغه امیر صاحب سیروزه کې مرګورو ته وی چې په لار ځای که چېرته پردیس زنانه نظر ولګېدو نو استغفر الله وایي، نو هغه بل پسې لیدل نو هغه وایي استغفر الله، نو بل ورته کم ده کم ده استغفر الله کم ده، تاسو جوړ استغفر الله ګوري. نو کم از کم دې روډ کې څه دي آینده پروګرام کوي ستاسو مخ دې غر طرف ته پکاو چې دا پته نه لګېده چې گاډي ځي که موټر ځي. الته عباد الله سید صاحب شاه صاحب بیان کوي او دی کله یو گاډي ته ګوري کله بل ته ګوري، پهله ځان له داسړه موړ کې دی گاډو ته ګوري، بیا به زه بیان شروع کوم. ذوق شوق مظاهره کوم. زما زیات تر پروګرامات اٹک کې ملپور حضرو ټکسلا بهریا ټاون اسلام آباد کی الته جدا سے محافل داسې مجالس قاری صاحب چې قرات کوي، ناتخوان چې ناتخوانی کوي، مقرر چې تقریر کوي، خلق داد ور کوي. ماشاءالله سبحان الله جزاک الله سرما 15 شپږ بیان نکړي. نن مثال په ثوابه کې په مینه ټوپه کې بیان وکړه د مینه نو سالم هغه تور بیل ټیم نه و بیان نه پرون داسې ما وکړه تاسو کې اتم دي دلته نظم بیا بشام ته او د بشام نه بیا علای بټاګرام منصری ته او د الته بیا مفتی فضل غفور صاحب ټیم اگست کې پاغه بونیر کې پروګرامات دي مسلسل زموږ ولستړي شتاست به د आवाज نه پته لګي. ذوق شوق مظاهره کو خیر دې لګ دا تماشه لګه پرې دې دا ننداره پرې دې خدا غلطی تاسو نه ده، دا د انتظامی ولا غلطی ده چې سټیج هغه طرف ته وي او تاسو دې خوشاوه. یو چې د مدرسې گیټ طرف ته چې خلک راځن نکېږي هغه ته مخامخ سټیج نه دی پکار، مخالف سمت کې پکار دي. تاسو په ننداره کوي تماشه کوي هغه ذهنم خرابېږي. دی وجه تاسو ګوره
دلته به بیان شروع شاه صاحب بیان کو تاسو یو خبر وکړه نو توجه د ټولو شته وای توجه شته زه ډبل توجه غواړم کومه توجه زما ګورم که د بیان دوران کې چا ګاډي ته کتلی خبرني ښه ا پښتانه اغنی خلق دیو صح خلق دیو زه نرمي مسلې نه کوم خو صح خبره کوم غرونو کې پستی خبرې نه چلیږي توجه زما د بیان زما د تقریر زما د وینا زما د لوستلو نه د اوریدو اهمیت زیات دی د اوریدو اهمیت د بیان تقریر وینا لوستلو نه د اوریدو اهمیت جواب برا کوي چې نه تعالی ختمه کې د اوریدو اهمیت د 144 نه لګیدل اسلام میدان کې د اوریدو اهمیت جسم انسانی ته وګوره شکل انسانی ته وګوره اعضاء انسانی ته وګوره صورت انسانی ته وګوره رب کائنات هر انسان ته زبان یو غوګونه دور کړی زبان یو غوګونه ټول مو وای نو چا چې دوه غوګونه هغه جواب راکوي زبان یو غوګونه د بازو پکې غوګم یو زبان یو غوګونه اجسب په یو زبان کلام کیږي په یو زبان گفتگو کیږي په یو زبان وعظ کیږي په یو زبان نصیحت کیږي په یو زبان درس او تدریس په یو زبان باندې ذکر او اذکار په یو زبان باندې دعوت او تبلیغ کیږي مراد حاصلېږي مقصد پوره کیږي سوایم چې څنګه رب کائنات هر انسان ته یو زبان ورکړي کدا شان زمونږ د ټولو په جسم کې سره زما مونږ یو غوږ والو او زمونږ د ټولو یو غوږو نو وای په یو غوږ باندې اوریدل کیږي په یو غوږ اوریدل نو بیا زما سوال دی اور د ټولو نه دی دا غوږونه دوه ولې دي دا دویم غوږ زائد ولې دی دا دویم غوږ اضافي ولې دی دا دویم غوږ ایکسترا ولې دی پته ولګی دا غوږونه دوه ځکه دي چې د بیان وینا لوستلو نه دا اورېدو اهمیت نو څوک شوق مظاهره وکړو دا به مزنه کوي کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور ہو اور دیر میدان کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو چلاتا ہے لہذا د ټولو توجه شته عظمت قرآن اور تفسیر قرآن ځان له جدا موضوع ده کله چې دنیا ته امام الانبیاء خاتم الانبیاء د دوالو جانو سردار د الله حبیب محمد عربی صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته نو راغلی ظلم عام وو بے دینی عام وا خون ریزی عام وا دهشتگردی عام وا دنیا کې صداقت نو عدالت نو لیاقت نو سخاوت نو په دې کائنات کې حیا نو وفا نو ادب نو احترام نو بس ټول جګړې وي جنگونه دشمنی وي خلک وي د جاهلیت دورو کتابونه مو د جاهلیت دورو کله چې زمانه یو قرآن نو راغلی کم دورو پوښتنه واس کم دورو لږ به جواب راکوي په دیر کې یو قسم بادام ملاویږي په 150 روپے کیلو دا ارزان ځکه دی چې دا مټا کې خلی بندي سټک چې په موټر وی ولا سټک رو بغه نه کولاویږي دا ارزان ځکه دی چې خلی بندي او دا کم سیس چې خلی کولوي هغه قیمتي په 2000 روپے کیلو دی په 5000 کیلو دی تو ګور په دیر میدان کې د پسته خلی کولوي تاسو پسته لیدلی د پسته خلو دا مټاک بادام ته ورشه قاری شپ لري کا ځان نه پسته جوړه کې پسته څه جوړ کې او خلک ولا غواړم څه جوړ کې پسته جوړه کې چې کله زمان نبی نو راغلی هغه دور ته کم دور وی پوښتنه وازو دا خبر لګه زړه شو زوایم د جاهلیت دور نو چونکه من اوس چې کوم وخت دا نه یا پاکستان دی کم پاکستان دی نو سړی خبرې پریدو یو نه یا مسله کو توجه شته تاوی د جاهلیت دور دی زم د جاهلیت دور نه دی تاوی خلق نه پویدو ما وی پویدو زی سمجھ خلقو زی فهم خلقو با شعور خلقو پویدو او دنیا پویدو پس پویدو دا د سره منم د قران نه جاهلو دا در سره منم زما د پیغمبر د تعلیماتو نه جاهلو د شریعت نه جاهلو د قران نه جاهلو نور په دنیا باندې پویدو په دنیا باندې ستا ساينس او ټیکنالوژي هغه ستلانه د ټچ کړي دا دور خلک چې په دنیا سمره پویدو توجه نن شاعران شته راشه په خبر کې مدرسه تبلیغ القرآن والسنه د رحمان بابا د مزار په خوا کې ما دا خبر وکړه نن هم شاعران دي
رحمان بابا شاعر دی. راشه زما نوشیره ته راشه، اکوړه خټک ته راشه. خوشحال خان خټک شاعر دی. اور بیا شاعری وګوره. خوشحال خان خټک وی جهالت تور تیارو علم رڼا ده، جهالت تور تیارو علم رڼا ده، د رڼا نه چې څوک تښتي ښاپېرک دی. ښاپېرک پېژنې په میدان کې که نه؟ شاعران اوس هم شته، خو پخوا داسې شاعرانو حاجي صاحب ته نه پوهېدو، ما په اړه چینار کې وې پوهېدو. شعرونه به یې جوړول، شعر به یې ولیکه، د خانقاوې په درشل به شعر راځوړند که چا د هغې د شعرونو مقابله نه شوه کولی. تا وې نه پوهېده. اور ستا په درس نظامي کې سبع معلقه چې کوم څیز نه مونږ عربي ادب زده کوو، وایي د جاهلیت د دور کتاب دی که نه دی؟ نه مړه مونږ خو د ادب هم دغه دور نه زده کوو، مونږ ادب هم زده کوو. سبع معلقه د جاهلیت د دور کتاب دی. توجه، په دنیا پوهېده خو امن نه و. امن او څومره پوهېده؟ ابو جهل پېژنې؟ پخواني یادومه 2021 والا نه یادومه. ابو جهل پېژنې؟ تاسو خو جوړ دواړه پېژنې. ابو جهل پېژنې؟ ابو جهل نوم یې ابوالحکم د جرګو د فیصلو پلارو، د جرګو پلارو، د فیصلو پلارو. ما ته متوجه شو. د مدینې منورې نه قافله راله مکې مکرمې ته، چونکې ځکه یثرب وایم بیا به سمجھ کې نه راځي. پهلې نوم یثرب و، خو مدینې منورې نه قافله راغله مکې مکرمې ته. قافله په توشدان کې کجوري راوړي، په مکه مکرمه کې ساعات، لمحات، عرصه، مدت، زمانه تیر کړه. چې کله وخت تیر ک قافله واپس لاړه. ابو جهل چند دوستانو سره راغی، هغه ځای کې اقدام وکړه. علام تاسو چې دې ځای نه پاسې د کورسو نشانې به یې که نه به یې، علامات به یې که نه به یې. ابو جهل دوستان راوسته، اقدام یہ اکت، علامات یہ اکت، کوج یہ لگاؤ. آج بھی تم کوج لگاتے ہو پیریا ٹاؤن اسلام آباد کے. ما دا خبر وکړه، نن خلک معلومات کوي. ابو جهل د کجوري اډوکې راواغست، لټ پلټ کر وایړو راوایړو. مرګرو ته د کجوري د اډوکې ته وګورئ، د کجوري د اډوکې نه پته ولګېده. دلته چې کوم خلک راغلي، دا خلک د مکې مکرمې نه، دا خلک د مدینې منورې وو. دا قافله چې راغلی وه دا د مدینې منورین راغلی وه، قافله لا نه وه. تا 100 شی کیمرې لګولې پرېږده مړه. ابو جهل د کجوري د اډوکې نه پته لګوي. ستا ساینس او ټکنالوژي د کجوري د اډوکې نه دا پته لګولی شي دا د کوم ملک کجوره ده. زر وایي، ټیم نشته، زر وایي. لګولی شي په دنیا. ابو جهل ډېر ښه پوهېده. توجه، پچې یې راواغسته. ما د ختم نبوت موضوع راوړو چې په دې لار رالم نه موضوع مې بدله شو. توجه، پچې راواغسته. مینګني پښتو کې بلا نومونه دي، په عربی کې اردو کې نه. پښتو کې د چاغه ته خاشنه وي، غوشیان وي، سوټه وي، پچې وي. دا ګوره پښتو عجیبه ژبه ده. اردو کې پکې وضاحت او په عربی کې هم دي. پچې راواغسته، پچې ما تکړه. مینګني هغه ما تکړه وې کته. ابو جهل مرګرو ته وی دلته چې کوم خان راغلی دی، او خانو چې غاس چاره واخه غیا خړلې، دا غیا د مکې مکرمې نه، دا د مدینې منورې ده. دلته چې کوم قافله راغلی مدینې منورې راغلی. اجي صاحب ورشه لیباټری ته، لیباټری والا یو سیرنج وینه ورکا، وې زما وینه ټیسټ کا، زما د مرض تشخیص وکا. تا ته لیباټری والا وی ستا خو ملیریا ده. بیا د لیباټری والا خبر نشي، یو سیرنج وینه د چرګ نه واخله د سنه او سیرنج کې یو سا ورشه په تیمرګره کې لیباټری والا ته وایا چې لیباټری والا تم پجلته کې زم پجلته کې، تاسو سره ټیم نشتا، ما سره ټیم نشتا، پتام عبادت پمام عبادت پتام نا وخت دی، پمام نا وخت دی. ما سیرنج کې وینه راوړه، تیار مې راوړه، ورته وای دا وینه زما ده. د چا ده؟ وې زما وینه ټیسټ کا، زما د مرض تشخیص وکا. چې هغه وینه ټیسټ کا تا ته وی ستا خو ملیریا ده. د نن لیباټری د چرګ او انسان په وینه کې فرق نشي کولی. د نن لیباټری د چرګ او انسان په وینه کې تمیز نشي کولی. ابو جهل دا پچې نه پته لګي. ما په چینار کې چې دا خبره وکړه، دومره دنیاوي سمج او ډاکټرۍ نه باوجود په هغه دور کې امن بولو امن نو. امن ورسره مټاک بادام تیل کا امن بلند واسطه امن. ما چې په چینار کې دا خبره وکړه، شاه صاحب ما ته یو کس وایي چې امن ځکه نو چې هغه دور کې ملک نو. د څه خلکو په ککرې کې، په کوپړې کې، په مزغو کې دادي چې دا امن به ملکانان راولي. راشد کتاب لازم پہلا توتی و تمہید دم. توجہ، ما ملکم موجود، ما ٹھیک بدا دا پاڑا چنار ملکو،
ما ملک وو نو مې عبدالمطلب ته به د مسجد خدمت کې د اجري خدمت کې د خانقاه خدمت وکې د تبلیغ مرکز خدمت وکې عبدالمطلب د خانه کعبه خدمت کو که نه کو کوي که نه کو او څنګه ملکو 6 لاکھ فوج ابرهه راوسته ابرهه وی خانه کعبه منهدم کوم خانه کعبه لنګوما ورانوما 6 لاکھ فوج راغی پہلے خلق تنگ کړ دا په کدي چې څوک حمله کوي پہلے به تاسو اسی په معمولی کارونو تنګي توجه 6 لاکھ فوج طرف ته تنها یکتا په یوازې عبدالمطلب روان شو ما ته ملک نو هغه دور کې داسې ملکو د شپږ لکه فوج مقابله په یوازې کوله چې ورور شي په ابرهه را په مولګید خو د خپل عادت نه مجبور دي وی خانه کعبه لنګوما خانه کعبه ورانوما عبدالمطلب وتی غلا اے غلا اے غلا زما د 200 خان پټ کړي زه د خان مالک هم داغه تپوس راغلم او د خانه کعبه تپوس ولا مالک شته ملکم موجود وای امن نو امن ابرهه هلاک شو ابرهه الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ابرهه هلاك شو وای ابرهه چې څوک په خپکیږي می وای ابرهه 48 یا 50 دن بعد د ابرهه د هلاکت نه پس امام الانبیاء خاتم الانبیاء د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع اول په میاشت کې دنیا ته تشریف راوړ لا امن نشتا زمان نبی راغی وای بیام لا امن نشتا ځکه چې تعلیمات نشتا رهن سهن شتا خلق صدیق وي خلق صادق اور امین وي زندگی داسې ده دا هغې نه مخکې د پیغام نه مخکې زندگی داسې ده مشن توحید نه مخکې زندگی داسې ده خلق ورته سوي امینا و صادقا 40 سال عرصه پورا کړه غار کې تشریف فرما دي ریاضت کې مشغول دي مراقبه کې مشغول دي نن خلق وي مراقبه نه منم قرآن چې نو نازل شوی دا پیغمبر په غار کې څه کول مناجات کو 40 سال پورې قرآن نو نازل شوی دا تلاوت خو ته کې دا ذکر خو ته کې دا تسبیح خو ته دا درسونه ته کې سلويخ کال پورې دنیا ته لا قرآن راغلی ورشه تاسو که پیغمبر ته وې تاسو کوي توجه ریاضت کې مشغول مراقبه کې مشغول غار ته جبرائیل راغی غار ته پہاڑ دی غور دی جبرائیل راغی اقرا بسم ربک الذی خلق سرا رب کائنات زمان نبی و نبوت سرا سر فراز کر تاج نبوت سرا سر فراز کر صرف تاج نبوت سرا دا تاج نبوت رب کائنات آدم علیہ السلام تم تاج نبوت وسر کر شیس علیہ السلام تم تاج نبوت وسر کر ادریس علیہ السلام تم تاج نبوت وسر کر موسی علیہ السلام تم تاج نبوت وسر کر عیسی علیہ السلام تم تاج نبوت وسر کر زمان نبی وقت راغی رب کائنات زمان نبی تا دا نبوت تاجنا رب کائنات زمان نبی تا دا ختم نبوت تاج وسر کر نور پیغمبران نبوت والا زمان نبی نور پیغمبران تا اللہ امت ورک زمان نبی تا اللہ تعالی خیر الامت ورک دا نور پیغمبران دا دعوت عنوانو یا قوم اعبدوا اللہ زمان دا نبی دا دعوت عنوانو یا ایوہ الناس اعبدوا غار نہ پروگرام شروع شو مشن توحید آغاز دا غار نو شو دا کم زینو شو دا توحید آغاز کم زینو شو غار نہ روان شو خپلوان اسلام کی داخل شو دوستان اسلام کی داخل شو ماشومان داخل شو لوی داخل شو یو چوک تلال میله دا میله کې خلک راجمع شوي زما پیغمبر به میلې ته لاړ بازار ته به لاړ رش دومره دي اوږې سره اوږه لګېدلې خپې سره خپه لګېدلې لاس سره لاس لګېدلې بیړ او رش کې زما نبي کافرانو ته دعوت ورکوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کې نجات دی لا اله الا الله کې فلاح ده لا اله الا الله کې کامیابی ده بله خبره نه ده کړې پهله خبره ده لا اله الا الله کړې کومه خبره کړې ها د غیر محبت زړه نه وباسا د غیر یرا زړه نه وباسا د غیر عزت احترام د زړه نه وباسا که یریږي یو د الله نه یریږي که یریږي یو رب نه یریږي تعظیم کې درب وکا که عبادت کې درب وکا دا 360 بوتان په خانه کعبه کې پراتو که نو پراتو او 360 بوتان اجي صاحب زکو چې شپې ورځې 360 دی په کال کې 360 دن یا 365
360 زکو چې د اوري ورځې د پاره جدا خدای د اوري ورځې د پاره جدا خدای جدا بوتو زمانه نبی بوتان ختم کړ شرک قلع قمع کړ شرک ختم کړ د توحید ترانه بلند کړه کائنات کې انقلاب راغی پیغمبر انقلاب راوستو بازار ته دنه خلکو ته دعوت ورکړي یو ماشوم په جام کې برتن کې لوخي کټوري کې اوپر اغستی خلکو ته خلقا لار را تپری دی خپل بابا جان له ابو ورکم زما د بابا جان مړې اوچ شوی خوله کې لاړ اوچ شوی دوک اوچ شوی دی بوک لګیدلی پیاس خلقا لار را تپری دی پیغمبر کافرانو ته دعوت او تبلیغ کوي کوم ماشوم چې ورپسې وګرځي دا زما د پیغمبر نور نظر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنها پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو فاطمه ورپسې او پکړځو د طائف پلارو کوسو کې له لوان شو جسد اطهر نوینه روانه شو وینا کورته ته ورسیدا وینا پیزار ته ورسیدا په پیزار کې دومره وینا منجمد شو زمان نبی ته د پیزار نه خبره وکړ مشکل تقریبونه برداشت کړ سوچو که سو کما یو اداره پکار ده اجي صاحب دغه وخت پورې پروګرام انفرادي دي دعوت انفرادي دي مولا علي احمد مدرسه جوړ کړه التشا صاحب مدرسه جوړ کړه دا ابتدا د اسلام آغاز د مدرسې نو شو د دین مدارس سره انقلاب راغی ابو بکر تراشا عمر تراشا عثمان تمراشا حیدر تمراشا عبدالرحمن ابن عوف تمراشا او د قراو کعب احبار راشد تمراشا قاری صاحب تمراشا حافظ صاحب تمراشا مدرسه جوړو یو مزه د دوه مدرسو خبره کوم په دې درېمه مدرسې ختموم بیا اجازه غواړم بس یو مدرسه زما نبی جوړ کړی دا زما د نبی مدرسې امت مسلمه ته ابو بکر صدیق ورک عمر فاروق ورک عثمان غنی ورک حیدر کرار ورک 1,44,000 صحابه د پیغمبر مدرسې امت ته ورکړ دویمه مدرسه په هندستان کې جوړه شو د دیوبند په نوم باندې قاسم العلوم والخيرات سلطان المحققين والمدققين قاسم العلوم والخيرات منبع فیوض برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی د دیوبند مدرسه جوړ کړه د دیوبند مدرسې ته امت مسلمه د دیوبند مدرسې امت ته شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه ورک شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورک مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه ورک علامه رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ورک حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورک حکیم الامت شاه اشرف علی دانوی رحمت الله علیه ورک شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ورک شیخ التفسیر شیخ ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه ورک د دیوبند مدرسې امت مسلمه ته بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه ورک انقلاب مدرسې سره راغی بولو انقلاب لګویخ جواب راکې انقلاب تاسو نپلی روجه خو نه دی نیولې انقلاب صرف مدرسې سره زه خو وینه غواړم ته صرف دا نشو چې مدرسې سره راغی اسلام وینه غواړي ختم نبوت وینه غواړي ناموس رسالت وینه غواړي ناموس صحابه آل بیت وینه غواړي قرآن وینه غواړي حدیث وینه غواړي شریعت وینه غواړي اسلام وینه غواړي بہادو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم بہادو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم اسلام جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا وینه غواړي وینه جسے وینه غواړي نن ختم نبوت وینه غواړي سلور کنټینر راغلي دي خیرپور پښتونخوا ته غټي کنټینر راغلي د قادیانانو مصنوعات راغلي تاله پښمنی راوړو تاله روجمات راوړو وایا د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ کوبا تاجرانو ته وایا انجمن تاجران د بازار د انجمن تاجران صدر ته وایا دکاندارانو ته وایا مارکیټ والو ته وایا موږ د خاتم الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه وسلم عاشقان یو موږ د ختم نبوت غازیان یو موږ د پیغمبر په ختم نبوت غیرت کوو د قادیانانو مصنوعات پاکستان کې موږ ته قبول تابو وینه غواړي توجه التم مدرسه جوړه شو دلته مدرسه جوړه شو او چاوي مدرسې څو کړ خبره
مدرسې سره صوبایي تعاون نشته، مدرسې سره قومي تعاون نشته، مدرسه په خیرات چلیږي. زه خیرات خور یم، ما خیرات غوښتې دي، په خیرات ژوند تېروم، په خیرات مدرسه تېروم. مخکې مې خیرات غوښتې، اوس هم خیرات غواړم، بیا هم خیرات غواړم. د پاکستان ټولې مدرسې دا په خیرات چلیږي، دا د صوبایي امداد باندې نه چلیږي، قومي امداد باندې نه چلیږي، ټولې مدرسې چلیږي. بینک بیلنس د مدرسې نشته، مدرسې والا سره خپل روزګار نشته، خپل کاروبار نشته. وایي مدرسې په خیرات چلیږي. پس چلیږي، پس چلیږي. زه نه وایم، زه زکات نه وایم، صدقه نه وایم، عطیه نه وایم، زه صفا چورلټ وایم. په خیرات چلیږي. پس چلیږي. زه خیرات خور یم، زه فخر سره یم، زه په خیرات چلیږي، مدرسه په خیرات چلیږي. خو بیا وره د په خیرات چلیدو والا مدرسې امت مسلمه ته، مدرسې امت مسلمه ته حافظ ورک، قاری ورک، مجاهد ورک، مبلغ ورک، شیخ القرآن ورک، شیخ الحدیث ورک، د باطن اصلاح لپاره پیر او مرشد ورک. په خیرات چې مدرسه چلیږي. جماعتونو کې امامان شته که نشته؟ آوټ ساید د مدرسې وګوره، امامان شته که نشته؟ روژه رااله، په جماعتونو کې تراو د پر د قرآن حافظان شته که نشته؟ تا چې د قرآن تجوید خوي وایي قاریان شته که نشته؟ د قرآن ترجمه چې درته وخی شیخ القرآن وایه شته که نشته؟ حدیث درته وخی شیخ الحدیث شته که نشته؟ دین چې راته وخی مدرسې ما او تا ته چې کوم سروزي دا وګور نن ریزلټ درکړم، احمد قاری علي احمد صاحب ریزلټ درکړ، درس باندې، تفسیر باندې، ترجمه باندې، قرآن سره نسبت باندې، کلی ته، علاقې ته، مملکت ته، دیر ته، میدان ته، په سپینه جامه کې، په سپین پټکي کې ماشومان ورکړ. دا د مدرسې آوټ سایډ دی. زه تاسو نه تپوس کوم، د پاکستان سرمایه لګي په یونیورسټۍ باندې، د پاکستان سرمایه لګي په کالج باندې، په میډیکل کالج باندې. بیا مال جواب راکې چې ته په اربونو کربونو روپۍ په کوم ادارو باندې لګې. وایا پاکستان اوسه پورې ډاکټر، اوسه پورې یو ډاکټر نشته. وایي نشته، وایي نشته. ځکه نشته اجي صاحب دا ما سره چې کلي کې او دلته دیر کې دي دا خو پرېږده که نه. ډاکټر ځکه نشته چې د پاکستان صدر مملکت او وزیر اعظم بیمار شي نه علاج لندن ته ځي، ځکه ډاکټر نشته. صفا وایي ډاکټرو ډاکټرو او دا ما او تا چې ولا زو راځو نو کوالیفیکیشن نشته، لیاقت نشته، اهلیت نشته. صدر ته پته ده، وزیر ته هم پته ده چې دا کم ام بی بی ایس دی دله چې ما دا سرټیفیکیټ او سند ورکړي دا 2 نمبر دی. ټول ام بی بی ایس 2 نمبر دی، ډاکټران 2 نمبر دی. که دا 1 نمبر ډاکټر وي تاسو نه تپوس کوم د پاکستان صدر او وزیر اعظم وزیر اعلی او د پاکستان غټو عہدو والا خلک چې بیماران شي پاکستان نه بار تلل ولا پکار دي؟ وایه پکار دي؟ نو بیا ولې پښتو کې خبرې نه کې؟ بیا ولې جواب نه راکې چې دا غټ غټ خلک بار ډاکټر علاج لذي پته ولګېده دا پیسې فضول خرچ کېږي که نه خرچ کېږي؟ اوسه پورې پاکستان داسې ډاکټر پیدا نه کړ چې د پاکستان د صدر مملکت علاج وکړي، د پاکستان د وزیر اعظم علاج وکړي، د پاکستان د وزیر اعلی علاج وکړي. پته ولګېده آوټ سایډ خراب دی، آوټ سایډ او زما آوټ سایډ بیسټ دی، بیسټ 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 دی. اجي صاحب حافظان شته که نشته؟ او بیا چاوي مدرسې څه وکړم؟ ما وګوره مدرسې امت ته تور پټکي والا ملا عمر امت ته مدرسې ورکړ، سپین پټکي والا حاجي عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې ورکړ، زیال پټکي والا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب امت ته مدرسې ورکړ. انقلاب مدرسې راوستي. وای انقلاب زه تنظیمونو خبرې نه کوم، د جماعتونو د پاټو خبرې نه کوم، زه اجتماعي خبره کوم، اجتماعي یو جامع خبره کوم، د جمعیت خبره کوم. کومه خبره کوم چې کومه معنی له ټولو ټکېږي؟ پوه شوې؟ زه اجتماعي خبره کوم، د تنظیم خبره نه کوم، د پاټۍ خبره نه کوم، زه د جمعیت خبره کوم. د څه شي جمعیت پېژنې؟ اجتماعیت ټولې معنی ټکېږي، هر سړی د خپل مطلب مطابق معنا وایي. توجه، زه د جمعیت خبره کوم. مولانا صاحب ما ته یو کس ملا عمر انقلاب راوسته، ما وی نه جي ملا عمر امت مسلمه ته مدرسې ورکړي. وای انقلاب مدرسې سره راغی. انقلاب اومغه جمله د شروع کې چې سر ابتدا وای چې مدرسې سره دې د پاره ما لګه خلک ولو کا انقلاب. انقلاب ما ته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمت الله انقلاب راوسته، ما وی نه جي مفکر اسلام مفتی محمود صاحب دې امت مسلمه ته مدرسې ورکړي. وای انقلاب. انقلاب ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی، ما وی نه جي ما وی نه جي مسره پورا ور چرته پتوونه له کافر مینه کې
तवज्जो अब पंजाब के सड़ी तो चावे स्तासुनम देगा होते खुदा खल्क पर आबान दे कसम उठाबो देवते जालिमान प्रेम दे पुरनुम दे तवाखलम नुम में खुदा बख्श मसला पूरा हो रही ما ته کسوې دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما نه جی دعوت منم تبلیغ منم چله منم سی روزه منم سلور میاشتې منم غش منم مشوره منم شب جمعه منم شب اتوار منم تاسو شب جمعه کو شب اتواري میدان ولا شب جمعه کو شب اتواري نو شب جمعه منم غش منم اجتماع منم سلور میاشتې منم ته فضل مال تعلیم منم مشوره منم شپږ نمبر منم مشوره منم غش منم تعلیم منم مشوره منم اور د ټولو نه زیات پکې کرایم مسلم منم که تاسو کې چا زماو کو اکرام مسلم منم تبلیغ منم چلم منم لیکن مولانا صاحب دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه راغلی دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کندهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ور کړي نه بیا وایي کنه انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب हाँ मदरसा है तो तौहीद है मदरसा है रिसालत है मदरसा है कुरान है मदरसा है हदीस है मदरसा है नमाज है मदरसा है ज़कात है मदरसा है रोज़ा है मदरसा है हज है मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है मदरसा है दावत और तबलीग है मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा आले बैत है मदरसा है सदाकत है मदरसा है अदालत है मदरसा है सखावत है मदरसा है शजाअत है मदरसा है हया है मदरसा है वफा है मदरसा है तक़वा है मदरसा है तवक्कुल है मदरसा है सब्र है मदरसा है शुक्र है मदरसा है ईमान है मदरसा है तो इस्लाम है और मदरसा है तो पाकिस्तान है।